بسم الله الرحمن الرحیم. بیګا فیصل واړه پی ټی آی والا پریس کانفرنس کړی و. هغه ما سه ایسه وکتله، نو ما چې خپل ملګرو سره دا ایسه ډسکس کړم او ډېر امپورټنټ ده. یقین وکړه انور نه دی راحتی ما زه مال ټایم دی بهر راوتی ما نو فیصل واډا پریس کانفرنس وکړو. اول خو عجیبه خبره دا ده چې د پی ټی آی کس هغه په نیشنل چې کوم پریس کانفرنس والا ځای دی اسلام آباد کې، هغې کې فرسټ ټایم پریس کانفرنس کولو او هغه بیا په نیشنل ټي وي باندې نشر کولو. تاسو عجیبه خبره ده چې فرسټ ټایم وشو په 6 میاشتو کې او د پی ټی آی کس داسې کار وکړو او یو خاص کس د پی ټی آی. نو چې هغه کومې خبرې کړي هغه راته وایم. هغه لومبنې د ارشد شریف باره کې خبرې کړې دي. هغه وی چې ارشد شریف د ګاډي نه دننه ویشتي شوی دی، د ګاډي نه دننه ویشتي شوی دریم کس او په ارشد شریف باندې 2 ځای لګېدلی، یو په سر لګېدلی د شانه په بیک سایډ کې کوم کس ناست و هغه ویشتی دی، ټیک شو، او په تماچه باندې ویشتي شوی دی. او دویمه خبره دا ده چې دا اوسه پورې موږ ته پته نه وه چې ارشد شریف په سینه باندې هم لګېدلی دی. نو دویمه خبره دا کړې چې ارشد شریف په سینه باندې هم لګېدلی دی او په تماچه ویشتي شوی دی. نو دا یو ډېر لوی ډیولپمنټس دی. خو لکه حیران کن خبره دا ده چې دا خبره دی د حکومت خلاف و او حکومت په خپله باندې فیصل واډا له اجازت ورکو په هغه ځای کې د پریس کانفرنس کولو، هغې کې صرف سرکاري کس کولی شي او یا د ګورنمنټ چې کوم کسان دي هغې کې یا منسټران وغیره. او دویمه خبره حیران کولو دا ده چې په سرکاري ټي وي باندې هم دا پریس کانفرنس ریلیز شو او د پریس کانفرنس نه تقریبا 2-3 منټه پس بیا د نواز شریف هم انټرویو راغله او په هغې باندې خبرې اترې وکړلې. نو مطلب چې هغه هم کتله. سو عجیبه صورتحال شروع شوی دی په پاکستان کې، الله دې خیر کړي. او هغه دا خبره هم وکړه فیصل واډا چې په لانګ مارچ په شروع کېږي او دا به بالکل خوني، په دې کې به ډېر زیات قتل و غارت کېږي. نو د ارشد شریف چې کوم لاش دی هغه پاکستان ته راغلی دی او سبا یې 2 بجې نن یې په 2 بجې په فیصل مسجد کې جنازه ده. الله دې وبخي. او یقین وکړه زه خو پرې ډېر زیات خفه یم. په ما خو بیګا چې پریس کانفرنس شو نو ما چې څه ټایم زه ویډیو جوړوم په کور کې وم او شپه وه، نو ما ګور جوړه نه کړې شو، بس اوس بهر راووتم نو دلته مې جوړه کړه. نو ډېر د افسوس مقام دی او پته نه لګي چې پاکستان څه کېږي. او دویمه خبره دوی ویشته چا دی نو هلته پاکستان څه کسان دي ښي شوټر کلب هم ځي چې کوم ځای کې د عام کسان دغه نهي ولي نو ارشد شریف هم هغوی سره هلته پاتې کېدو او می بي دومره شاړه ته هغوی بوتلي لکه هغې ټول چې کوم خبرې کېږي نو تاغي منځ کې چې کوم روابط دي نو هغه هغې کسانو سره دي. دریم خبره دا ده چې په کینیا کې د ایروای کې د چې کوم مالک دی د هغه د سرو او د ګاډو بزنس دی، نو زیات تر لاس هلته ته هغه هم رسي، نو شک ته ده طرف ته هم ځي. او بل د ارشد شریف خو یو صحافي و، خو دومره هر ځای کې تعلق یې وي، خو لکه داسې هم ځای نه چې لکه هغه لړ شي او لکه زموږ علاقې ته څوک راشي او هغه بیا زموږ علاقه کې پیر صاحب آدم او یا داسې باره پیر صاحب ملندرې ته داسې یو خبر خو لکه دا ځینو ته نه معلومه، خو د سوچ متعلقه کس ته هغه ځای نه، نو داسې قسم کار کول ډېر مشکل دی. خو برحال یو څو دغه نوی راغلل ما چې خپل ملګرو سره شیر کړم او الله پاک دې هغه ته جنت الفردوس نصیب کړي او چې څومره رشته داران دي دوست احباب یې دي او هغوی ته د الله پاک صبر نصیب کړي او روان لنګ مارچ دی هغه د الله پاک په خیر خیریت سره ختم کړي.